ټول هغه صحابه دي چې دوی د احادیثو غټه ذخیره محفوظ کړې وه. عمر رضی الله تعالی عنہ د دوی یو بل ملګری نو دوی یو بل سره دا لوز او خبره کړې وه چې یو ورځ به زه کار کوم بله ورځ به ته کار کوې. نو چې په کومه ورځ ته کار کوې په هغه ورځ به زه سهار نه درنه ماښامه پورې نبي علیه صلات وسلام سره یم. نو ته چې ماښام راشي د کار نه زه به تا ته د نبي علیه صلات وسلام هغه ټولې وحي بیان کړم چې دا نه نازل شوي دي. دومره یې مینه وه دین اسلام سره. نن د جمعې خطبه دا په جمعه کې یو ځل کېږي چې جومات وګورئ صرف د مونځ په ټیم کې به ډکېږي. زموږ هغه شغف د قرآن او د سنت سره نشته، د الله او د الله د رسول سره نشته. او بیا ویاره زمونږ کور کې خیر نشته، برکت نشته. ورا الله اسباب تا ته ښودلي دي. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الله به در باندې رحم وکړي. قرآن لوستل کېږي، کښېنه ورته. د پیغمبر خبره لوستل کېږي، کښېنه ورته. دومره رحم خو غواړو د الله رب العالمین نه، خو اسباب یې نه اختیارو. نو دا خطبه خو د دې دپاره بیانېږي چې راتلونکي خلکو دا کم مزګزاره دي، عالم ته خو د دې په باره کې پته وي. خو دا خو عامیانو ته وایي، خلکو ته عوام الناس ته وایي. عوام الناس په کورونو کې ناست دي چې صرف د جمعې ټیم ته ګوري، بس هغه ټیم به دی راشي. دا د نبي علیه صلات وسلام د احادیثو سره شغف نشته، د قرآن او د سنت سره شغف نشته. او بیا چې خبرې شروع شي اسلام ته به وایي چې غټ مسلمانان دغه خلک دي. دا خو ضروري ده. ګوره عمر رضی الله تعالی عنه څه وایي، یو ورځ به زه کار کوم، یو ورځ به ته کار کوې. دومره یې د هغې اهتمام کولو. نو بل ورځ به عمر رضی الله تعالی عنه کار لرلی، هغه ملګری به نبي علیه صلات وسلام سره ناستو او ماښام به یې پورې به یې چې څه اورېدلي وو عمر رضی الله تعالی عنه ورته نن څه واقعات شي. ځکه خو څوارلس سوه کاله وشول. عمر د عربو یو انسان دی، نن د مسلمانانو د دنیا په ګوټ ګوټ کې هغه مشهور دی چې عمر د نبي علیه صلات وسلام صحابي دی. دومره واقعات په انسان ته خپل د پلار او خپل د نیکه د یاد، څومره واقعات چې د نبي علیه صلات وسلام د ملګرو یاد دي. وجه یې څه ده؟ د نبي علیه صلات وسلام د دین